الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحيثما وجدت قولين وقد صحح واحد فذاك المعتمد بنحو ذا الفتوى عليه الأشبه والأظهر المختار ذا والأوجه أو الصحيح والأصح أكد منه وقيل عكسه المؤكد كذا به يفتى عليه الفتوى وذان من جميع تلك أقوى. دا د تصحیح چې کم دي کنه د هغې اصطلاحات دي چې اصحاب الترجیح کم مسایلو ته ترجیح ورکوي نو لاندې ورسره اصطلاحات استعمال کړي. یو خو تاسو ته ما وویل چې د ترجیح دپاره د مصنف چې کم کتاب دی د هغې اسلوب ته به سوچ کوي چې دغه اسلوب څنګه دی، انداز یې څنګه دی. هدایه وګوره، اول یې ضعیف اقوال ذکر کړي، وروسته بیا مفتبهي اقوال ذکر کړي. د هر یو کتاب د مصنف خپل اسلوب دی، هغه به ګوري کتاب باندې به ځان پوهوي چې د فقه دا کتاب چې کم دی دغې طریقه کار سره اول کم ظاهر الروایات ذکر کړي دي، بیا نوادر ذکر کړي، اول یې چې دا صحیح اقوال ذکر کړي دي، وروسته بیا ضعیف ذکر کړي، بیا آخر کې بیا مفتبهي صحیح اقوال ذکر کړي. د اسلوب ته به ګوري، تصحیح دپاره ضروري دا دی چې اسلوب ته به ګوري. دویمه دا خبره چې کله کله خو صراحت سره تصحیح کړی وي په اصطلاحاتو سره، لکه دلته چې اوس ذکر شوي دي. یو لفظ دی چې هغه تاسو ځان سره ولیکئ چې علیه الفتوا لیکلي، لاندې قول لاندې لیکلي چې وعلیه الفتوا، یا به لیکلي چې الفتوا علیه، دا خو تاسو ته ما مخکې ویلو، یا به لیکلي و به یفتا. نو چې په دې کې حصر راغی، تاسو ته مخکې ویلو چې فعل او مفعول خپل ځای بدل کی، مفعول مخکې راشي که نه، چې مفعول مخکې راشي نو دا حصر پیدا کوي. نو الفتوا علیه په دې باندې فتوا ده، وعلیه الفتوا صرف او صرف په دې باندې فتوا ده. نو تاکید یا حصر په کومه کې راغی؟ وعلیه الفتوا. دغه الفاظ بس دا کوي دې نه مخکې نور الفاظ دي، خو دې کې موږ نه یو وړوکې شانتې بحث پاتې شوی و په د مفهوم چې کم دی د هغې اقسام مونږ نه ذکر کړي. د مفهوم چې کم اقسام دی که نه هغه مونږ ذکر کړي، نو وړوکې بحث دی هغه وایي بیا وروستو دې ته راځو سبق ته. صحیح دی که نه؟ د مفهوم په دوه قسمه باندې، یو مفهوم موافق دی او بل مفهوم مخالف دی. خو دې ته سوچو که مفهوم موافق چې کم دی دا بالاتفاق معتبر دی، دې ته اعتبار شته. او مفهوم مخالف په دې کې امام شفیع چې کم دی د مفهوم مخالف یا سیده ډېر اقسام دي، یو قسم ته اعتبار شته امام شفیع او ځنه احناف نه علاوه نور امامان وایي چې مفهوم مخالف ته اعتبار شته. اوس یې لږ تاسو د تقسیم زده کوئ که نه، مفهوم موافق څه شته ویلی شي. دې نه مخکې یو داسې دی چې الفاظ چې د کم مسکوت وي غیر مذکور وي. مسکوت غیر الفاظ مسکوت کم وي چې مذکور نه وي، ساکت نه خاموش وي. په یوی منطوق چې نطق پې کوي یعنی مذکور شوي وي. یو الفاظ وي مسکوت، بل الفاظ منطوق وي. چې د منطوقو چې کم الفاظ منطوق دي که نه د هغې حکم ثابت کې مسکوت لره. صحیح دی که نه؟ نو دې ته ویلی شي مفهوم موافق. لکه مثال، اول مثال زده کوئ بیا وروستو به په تعریف باندې پوهېږي. قرآن کې الله فرمایي که نه چې لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، چې تاسو مور او پلار ته اف قدر مه کوئ. اف قدر دا اف چې دا منطوق دی او که مسکوت دی؟ دا لفظ منطوق دی که نه؟ نو دلته کې مسکوت پکې شی دی، ضرب دی، وال دی. اوف خو منطوق دی که نه؟ د اوف حکم څه دی چې دا منع دی که نه؟ مور و پلار ته اوف قدر نه کوي، دا منطوق دا په مذکور شوي دی دغه الفاظو کې، دغه حکم چې دا مذکور شوی دی. خو لیکن یو حکم دغه دپاره د والو دپاره چې اول چې کم دی دلته کې منطوق نه دی، مسکوت دی، غیر مذکور دی. نو تو اوس راوالی د منطوق حکم راوالی چې منع دی او مسکوت باندې ولګای، نو دې ته ویلی شي مفهوم موافق. او د دې عکس چې یو حکم دا کنه د منطوق حکم
په مسکوت باندې د هغې عکس د هغې ضد ورته ثابت کړي، هغې ته مفهوم مخالف ویلی شي. مفهوم موافق باندې پوه شوې؟ په مثال هم پوه شوې؟ ټیک دی که نه؟ مفهوم مخالف څه شي ته ویلی شي چې د هغې عکس حکم ورته ثابت کړي. هغې اول مثال واورئ بیا به پرې پوه شئ. مخکې مې تاسو ته ویلي 4مه سپیره کې الله فرمایي چې فی حجورکم من نسائکم اللاتی وربائبکم اللاتی فی حجورکم. الله فرمایي چې هغه زنانه چې د بل خاوند نه طلاقه شي یا کونډه شي، د بل خاوند نه لور پیدا شوي وي، ته د دې ښځې سره نکاح وکړې، نو دغه جینۍ چې د بل خاوند نه پیدا شوې ده د دې سره ستاسو نکاح نه کیږي. خو لیکن دلته الله فرمایي فی حجورکم چې ستاسو په پرورش کې وي. صحیح ده که نه؟ مفهوم مخالف څه شی دی اوس د دې چې ستاسو په پرورش کې نه وي، نو بیا څه شی دی؟ بیا نکاح ورسره کیږي. که مفهوم مخالف ته اعتبار راغی نو بیا به داسې معنی راوځي. ځکه امام صاحب وایي چې مفهوم مخالف ته اعتبار نشته دی. مفهوم موافق خو دا دی چې نکاح ورسره کیږي، او مخالف دا دی چې نکاح ورسره چې کومه جینۍ فی حجورکم ستاسو پرورش کې وي هغې سره خو نه کیږي، خو چې ستاسو پرورش کې نه وي نو مفهوم مخالف دا راوځي چې کیږي ورسره. نو پوه شوې؟ مفهوم مخالف ته اعتبار نشته، یعنی هغې ضد عکس چې ورته ثابتوي دی ته مفهوم مخالف وي، چې موافق خو به خو هغسې حکم ثابتوي، خو به خو هغسې ته موافق ویلی شي. ټیک شوې؟ په دې مسله باندې پوه شوې؟ دا ضروري مسله او لږ غوندې بحث پاتې شوی، خو لیکن چې مفهوم موافق ثابتوي دې ته یو نوم بل فقها ورکړی چې ته ویلی شي څه شی؟ فحوى الخطاب. دا ولیکي فحوى الخطاب. او مفهوم مخالف ته پاره چې کم دی فقها بل نوم ورکړی دی هغې ته څه ویلی شي؟ دلیل الخطاب. دا ولیکئ ځان سره. مفهوم موافق باندې پوه شئ او مفهوم مخالف باندې پوه شئ. اوس مفهوم مخالف څه اقسام دي څه دلته کې ذکر دي؟ لږ غوندې لږ ذکر دي. یو قسم یې دی مفهوم صفت. مفهوم صفت دې سره که تاسو لږ مثال ولیکئ فی الصائمة زکات. فی الصائمة زکات دا صائمه د هغه ځناورو صفت دی، هغه ځناوره چې تاسو کور کې خوراک نه ورکوي بلکې ځنګل ته وشړئ، ځنګل کې خوراک کوي، غر کې خوراک کوي. صائمه قرآن پاک کې ذکر راغلی. نو څه راغلی؟ فی الصائمة زکات. علوف هغه چې کور کې خوراک ورکوي، دا صائمه هغه ځناور چې ته بهر خوراک ورکوي. نو دا صفت یې ذکر شوی د ځناورو کنه چې صفت پکې ذکر شوی ته ویلی شي مفهوم صفت، بل ته ویلی شي مفهوم شرط چې پکې ذکر شوی. مثال ورسره لیکي به ورته وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن. اولات حمل یعنی حامله ښځه چې وي نو په فانفقوا عليهن په هغې باندې به خرچا کوي چې حامله ښځه وي. کم شرط پکې کم دی چې حامله وي. دریم دی مفهوم غایت. مفهوم غایت یعنی انتهای چې ذکر شوی، حد یې ذکر شوی. حتی تنکح زوجا غیره، تر هغې پورې چې د بل سړي سره نکاح وکړي، دې ته ویلی شي مفهوم غایت. اوس مفهوم عادت چې عادت پکې ذکر شوی وي او د زیات پکې نفي شوي، لکه څنګه 80 جلتن، څوک چې تهمت چا باندې ولګوي نو څومره دڼیه کوي، څومره کوړو به 80 اتیا کوړي. دې عادت مفهوم لقب هم دی. لقب چې دی کنه اسم جامد چې ذکر شوی پکې دا چا فی الغنم زکات. دا غنم د چا نوم دی؟ د ګډو د بزو نوم دی. دلته دا بس پکې پاتې شوی و مفهوماتو کې یا په موږ چې موږ دلالت ذکر کړی و. صحیح دی که نه؟ دا پکې ذکر پاتې شوی، دا موږ منځ کې را جمله معترضه په طور باندې. اوس واورئ چې کومه د تفصیل مسایل او اصطلاحات دي. وعلیه الفتوا او ځنه کې وبه یفتا دا به ذکر شوي. چې کم دلته ذکر کوم ضروری نه ده چې دین علاوه نور الفاظ نه ذکر شوي. مصنفینو مختلف اقوال ذکر کړي وي. خو دا ډېر مشهور دي چې دا به ناخذو، مونږ دا اخلو، مونږ دا کول راخلو. دا مفتبهی اقوال چې فتوا په ورکول شي دا هغه اصطلاحات دي. دا اصطلاحات صرف نه دي، نور اصطلاحات شته، خو دا ډېر مشهور دي. علیه الاعتماد، په دې کول باندې اعتماد شي. اوس الاعتماد علیه وعليه الاعتماد، نو اوس په دې کې حصر راغی که نه؟ علیه عمل اليوم، بل علیه عمل الامه، امت په دې باندې صرف په دې باندې عمل. اول هو الصحیح هو الاصح، او صحیح او اصح دې باندې مونږه مخکې خبرې کړې، بیا پکې نه کوو. صحیح او اصح
ما وی چې صحیح په مقابله د فاسد کې وي، د ضعیف کې وي، صحیح دی، او اصح په مقابله د صحیح کې وي. خو دا زیاته قاعده او کلیه نه ده، اکثري نه ده ښه، ځکه چې فقها چې دا اصح په مقابله د فاسد کې راولي ښه. نو لہذا صحیح خبره ده چې اصح په صحیح نه زیات دی موقت دی، اصح زیات موقت دی په صحیح نه. قاعده او کلیه ته چې وګورې که نه ته وایې صحیح چې سړی وایي دا صحیح دی، یعنی ما فاسد چې کوم ضعیف چې کوم امې پرېښودل دا صحیح کول مې راوړو. چې څوک وایي چې اصح نو بیا به دی وایي چې صحیح پکې داشته خو ما ټولو نه اصح ټولو نه زیات صحیح. دا چې کله د مصنف یو کتاب دی، یو مصنف یې دی، کتاب یې یو دی، مصنف یو دی او کتاب یو دی، نو دی چې وایي چې اصح قول دا د صحیح په مقابله کې وایي، او که بیل وي بیا اصح په مقابله د فاسد کې راځي، چې مصنف یې بیل کتاب یې بیل. دې ته لږ سوچ کوئ ښه. هو الازهر هو المختار فی زماننا. او هو الاشبه هو الاوجه. هو الاوجه چې زیات مدلل دغه دی ښه. هو الاشبه د صحیح مشابه دا دی ښه. قد کله نظیر به تا ته ملوي که نه، فتوا خو هغه جزیه خو تا ته نه ملویږي، نو نظیر دپاره به هو الاشبه بیا لیکي چې تا ته نظیر ملاو شي. دا نظیر باندې فتوا ورکول دا هر کس کار نه دی ښه. دې کې به ډېر احتیاط کوي چې ته وایې چې یاره ما ته نظیر ملاو شو، زه مفتي جوړ شوی. دا د هر مفتي زما او ته کار نه دی. دې دپاره هم ډېر علوم پکار دي. الله پاک چې ورکړه چاله ورکړي که بصیرت ورکړي، فقاهت ورکړي، هر سړی کار دا نه دی په دې ځان پوهوه ښه. په دې کې چې کله درته نظیر نه ملویږي فتوا مه ورکوه، بل مفتي ته یې لېږه، ځان خلاصوه. ولې ته د الله طرف نه مهر لګای، دا خو ته تصدیق کوي چې دا الله رسول فتوا ده منه، چې ته مهر پې ولګوي چې دا الله رسول داسې ویلي دي او ویلي نه دروغ دی وویل، نعوذ بالله من ذلک، بیا به څه کوې؟ نو ولې زړورتوب کوې چې هرې مسلې جواب لیکې؟ چې کله ته نظیر نه ملویږي، نقل نشي کولی، نو بیا بل مفتي ته یې لاستوه. د زمانې کې تاسو سره ملګري وي هغو ته استوه، مشرانو ته ځان ته یې خلاصوه. تاسو دارالافتا کې کتلي دي چې څوک دا وایي چې مشوم په خېټه کې دی مونږ ختم کو یا نه، په دې باندې فتوا هم شته، مونږ فتوا نه ورکوو. زمونږ کار څه دی چې ته مشومان په خېټه کې مړی او څومره سخته فتوا ورکوو په دا نن زمانې کې چې دوی د کاروبارونه کوي. ټولو نه اول فتوا زمونږ دارالافتا نه په پرپال وغیره باندې راغله او کړه، په دې کې مونږ بالکل نرمي نه کوو. ګټه به یو سړی کوي، سود به خوري او ګناه به تا ته رسي، ځکه الله بالا به ګردنې مولا تا چې فتوا ورکړه به هغه نه دی ګناهګار، ته ګناهګار یې. صحیح دی که نه؟ زړورتوب به نه کوې فتوا کې. نو چې تا ته نظیر نه ملویږي نو بیا بل مفتي ته استوه. او که ته دومره الله پاک بصیرت درکړې، فقاهت درکړې، پوهېږې، بیا هغه باندې ورسره لاندې به ولیکي هو الاشبه به ولیکي، هغه په نظیر باندې فتوا به ورکړې. صحیح دی که نه؟ خو دا په دې باندې ځان پوه کړه چې ډېر کتابونو نه فقاهت او بصیرت دا د الله ورکړه ده. کتابونه به خامخا ګورې، ځکه کتابونه خو تاسو ته ما سبق ویل چې په کتاب به ځان پوهې، په اسلوب به هم ځان پوهې چې اسلوب یې څنګه، طریقه کار یې څرنګه، مصنف کم وخت کې پیدا شوی او د مصنف مرتبه کومه ده، په دې به هم فتوا ورکوي چې دوه مصنفین اقوال پکې مختلفي، مرتبې ته به یې ګورې، کتاب مرتبې ته به هم ګورې، زمانې ته به هم ګورې چې په کومه زمانه کې دې باندې به ځان، او د دې زمانې باندې به هم پوهې. من جهل باهل زمانه بس فهو جاهل. دغه قاعده ځان سره یاده کړه. د زمانې نه عرف نه به هم خبرې ښه. ځان نه به صداګان نه جوړوئ چې ځان نه مو صداګان جوړ کړي، پس نه پوهېږي. موبایل باندې به پوهېږي، په دې کې نوې خبرې دي، په دې به ځان پوهوي. دا معنا نه ده چې اوس عیاشۍ شروع کړي په موبایل کې، دا ګانې مانې اورې، نه. دا معنا چې په د دې په استعمال، د دې په طریقه کم ځای نه په دې څیزونو به ځان پوهوي، بیا به فتوا ورکړي. یو سړی درکړي چې یاره مونږ داسې یو تجارت راون کړی دی، نو تجارت نه به ځان خبروي دا څنګه تجارت، درته ووایي چې یاره مونږ 20% ګټه ورکوو، مونږ یو کاروبار شو، ته ټک فتوا ورکړي چې جایز دي. نه ورته ما ته کاروبار وښیه، کم دی کاروبار دی. اسانه خبره ده که نه؟ که نور نه پوهېږي دې مې خو پوهېږي چې تا کم ځای کاروبار شروع کړی چې خلکو نه پیسې اخلې، خلک پکې شریک کوي په کاروبار کې. کاروبار راته وښایه چې کم کاروبار دی، دا درته څوک نشي ښودلی، ټول ټګان دي په نیټ باندې روان دي. نو صحیح دی که نه؟ دا هغه رموز و هغه اصطلاحات و چې عام طور باندې مشهور دي، دې نه علاوه نور هم شته اصطلاحات. صحیح دی که نه؟ دې متعلق ستاسو څه سوال شته؟ اوس چې موږ کوم سبق وایو سوال شته؟ تا سره شته رحمت ګل صاحب؟ تاسو سره نشته؟ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.